فیصل تاسو کئی چی ابو لہب او بلال خسته دے بلال خسته دے بلال خسته دے زما مہربان بلال تکتور اگر چه در رنگنا حبشی غلام رسول اللہ تو بلال جنت کے دے خو کشار اور ہم سا عمل لے دے و یا رسول اللہ سا عمل خدا سے خاص نشتا صحابہ بخپلو عملونو بانے تاسب غرور نکاو لکا زما استاغون دی موجد ورکاتا منزگو کنم گو چه وحی ولی نرازی یار سم پیغمبری مکانا سار من مگل جمع لراغلیم چه وحی راشی نوڑی رب خی او زخم دیر دا اللہ غٹ بندیم بزرگی ما یا رسول اللہ ویسا عمل میں نشتا او دس مات کم بیا او دستو کم یو دو رکاتا کم ہمیشہ او دس کے گرزم وی دغا عمل لے اگرچہ بولا دے خو اللہ لا ينظر الى صورکم و الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم اللہ عزت دی گورم عمل ته دی گورم مړه استاد سره مخ او شکل او صورت ته نه گورم انك لست بخير من احمر ولا اسود تاسو کې غورواله په سروالی او په توروالی نه دی غورواله په سبانه نه په تقوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم غرب تاسو کی د الله په نسبت دی انسان چې ډیر تقوادار ډیر پرهیزګار نسب دې پکار ناراضي حسن او جمال دې پکار ناراضي نسب کا پکار راتللې نو ول صلی المصلی علی الطاغی ابي لهبی درود وین کې ونن ابو لهب درود ویلې زکه چې دام د رسول الله سکت راو نسبونه دې پکار ناراضي یا فاطمی اعملی عمل کو عمل داونو چې ګور پلار می پیغمبر دی اوس یو ته ویل که څنګه چلې منز تلاوت ذکر اذکار درس لول ناراضي وې زمونږ خانجي خو درسي کنه نو خانجي وستا خبر کې بسملی او ایمون خو لالاجی چیلې لګلې لالاجی په کار باندې کار نکېږي زما مهربان خپل عملو کا خپل خبر له تیارې وکا سيصلى نارا ذات لهب وامرأته قرآن نوم ولی ذکر نہ کزگا چی نومی شرکی نمو گنا بد نوم قرآن وی ولا تنابزو بالالقاب قرآن نمونا موی وی اس دا طول پختنو نمونا قرآن زیاو رامان تا منگ سوائی زیور عبداللہ سونا خیفست نم دے منگ سوائی عبدو سنم دے باچا سے ابراہیم اللہ بزمان دا کلی قصہ کولا آزمان کلی بڑمارے کی دوتنو دا یونم احسان اللہ دا یونم کفایت اللہ خلقو لنمونه بدل کړو نو احسان الله او کفایت الله ته کپي او خصي ویلا یو ته کپي او بل ته خصي وا بل دا سنم دي اول خو چې نوم دیم صحیح نوم دخه موږ د پښتنو سنومي چې د زیارت په ورځ وشي نو زیارت ګل چې د جمعې په ورځ وشي وي جمعه ګل او چې د پیر په ورځ وشي وي پیر محمد او چې د خیلی په ورځ وشي کنه خیلی ګل دا نمونه دي له بل زمون دا هم سبت نه خو سمانه خو یې نشته پلار دا حق دے چھ بچی لخنم کی دی او جس ارادی دے بچو نہیں کنا اگر شان نمونہ کی دوا علماء تی جوڑے صحابہ پر شان زندگی تی غواری عفت و پاک دامنی تی غواری آغا دا صحابہ تاریخ را جوڑ دے کہ اگر شان نمونہ لکی دوا کرنا شل قرآن محمد طاہر رحمہ اللہ وی ما ارادہ وکڑا چھ زبد دین خدمت کو ما تعمیر دا دین بکوم وی بچی لمید عامر نم کے خودو ہمیں چھ دتا گورم چھ بس تعمیر بکوم او پدی تعمیر کې به رکاوټو ناراضي بل بچی لمنوم کې خود صابر ما چې رب به صبر کوما وي بیا ما چې صبر کوم تعمیر وکم ملګری جوړ شي کنه نو ملګرو کې جانچ پړتال پکار دی خصو خاشاک ته بلول پکار دی نو طیب امیرنا المحترم عالم وینم کې خود ما چې رب پاکواله پکار دی کنه په ملګرو کې ما چې کله تعمیر ومشي صبر ومشي جماعت برابر شي نو بیا اخري وخت برسېدل نو بیا وا الله نبی ته مو فسبح بحمد ربک دا الله حمد ثنا ډیر وایا نو بل بچی له وینم کې خو حماد او ما چې هغه ته ګورم بیا بچ کوم دې دا الله حمد ثنا وایم ځکه خو د دین کار وکړم دانن چې کم سے کم په دې باجوړ کې موږ به ان شاء الله حساب لګاو 13 کال نابل کال موږ حساب لګاو 495 درسونه د قران دا دغه شل قران رحم الله د برکت دا په دې ملک په سر په دې باجوړ کې نو سکالبم اندازه لوي چې سودی 500 نه بخاوفتي خا ان شاء الله هغه تعمیر کا او کاری کا کنه نو هغه بچولم په داسې ترتیب نمونه یغو
چې بیا دغه کار ز سر ته ورسوم وامراته خذ ام جميل نومي ام جميل وکنه خو کارس ام الخبائث حدیث کې راځي ولا يبقى من الاسلام الا اسمه اسلام به تشنم پاتې شي نور کاروا او شه دنم ته پوسو کې نوم د سده وي سميع الله اطيع الله حنيف الله اما لفظ ته سوچ کې ته چې دا ډېر د الله تابعدار بندي خو بیا ته ته پوسو کې وسنګ چې لسان موږ دکړه دې جمع دکړه دا یره الله دې معاف کې وي دا واره لغواړه یره ګرانه د ډېر زیاته نو دا ستاسو نوم څنګه عجیب نوم دې ته خدای الله تابعدار بندني او چرته یو فلمي اداکار به ځان نه جوړي تو لیکشن وکي لګیا وي د قران منتش لیکل پاتې شيخه الا رسمه مساجد ومعامره وهي خراب من الهدى جمعتون بابا دي ډېر خلاص دین کار به پکې نه قیامت علامات د دې موږ شان نوم ام جمیل خو بس کار سوم الخبائث خذ د مشروط چوا عطف سيصلا ای ګوره وې دې فعل چې کوم دې کنه هغه مقدر او عطف کړه د هغه سيصلا ولي وې دې کې دې ته اشاره ده چې د خذ فعلونه او کارونه پټ پکار دي ښکارا نه دي پکار لہذا خزه چې کپڑے غوړی کنه نو ښکارا دی پر شي بار په دیونه مونږ باندې او په تنابونه باندې نه غوړی دنه دی پټ غوړی دای چې کوم کارونه مارونه دي داغي نمونه وغیرہ سره پټ پټ غسل پکار دي داغي هر کار په تستر بنا دی ښا وې زګه د ومراتو هغه فعل چې کوم دی مقدر کو عطف کې په هغه سه اسلام باندې او عطف شوی چې دې دا فعل پټي وي ومراتو حمالة الحطب بارون کې د لرګو درې مقصد دي جمله استادان ذکر کړي یو دا لرګ بڼوا غرله بتللا ګیډی میډیو بروټي براوړل او خرڅول به لرګي او حالان کې خان او د ملک او د نواب خزو خمالدار وا خو بخیل او کنجوسا پراټولې دوه بس ستار څه براټولول اوسم په دې کورونو کې داسې خزشته کنه دوه درې غواګانې بوته ولاړې خېغټه خو شو د ورڅ بکې او چې معلومات یو کې نه شو د بم شوملې بم خرڅي شوملې بچاله خیراتی نه ورګي کله د غشانو ډیرانم خرڅي ته بایران شي ای ولې دونه بخل کې عائشه بیت رسول الله فرمای غوټي مور کا لګوي طالب مله درکې د قشان بدريغه لګو بدريغه به درکې اکثر ما امر قدک سالن وبد لګي ډېرې کا وتعاهد جيرانك د گاونډي خیال دی وساته ولګوا کنجستو او بخل مکوا دا د مکذب بالدین خصلت دی چې قیامت څوک نه مني کله د چانه تذکر بیل څه مني کوي نه ور کوي ټراله مني کوي کټ بستر مني کوي ترماس سجوس مني کوي ډېر خزیدا شي نه مني کوي مني کوا ور کوا دا د ابو لهب د خزي خباستو کنجوس او بخیل وا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وفات کې صحابيات ته پوښتنه کو یا رسول الله تاسو به کوم یو ډېر نږدې درځي نبی رسول الله چې چا لاس ډېر کولاوي صحابيات ویل کنه زمونږ سره کې دارال موږ چې کینې موږ چا لاسونه ډېر وګد دي وي زمونږ زین کې دا و بیا چې کله زینب رضی الله عنها وفات شو په نبی اسلام پسې فوري ول موږ ته پته ولګیدل چې د دینه مطلب دا چې زما په بیانو کې د اعمال څو ډېر لګي یقه او ما پسې جل ترازی چې چا لاس ډېر کولاوي یعنی سخاوت بکی ډېری دا ابو لهب خزه کنجوس والله وي تبادی شي حمالة الحطب دیم خباست مقصد دا حمالة الحطب لرګ بنوا یعنی ازغب په لارو کې چول رسول الله مختا لارو ته گندگی گند شرا ور سوال دا خصلت د خزه د ابو لهب له صحابه رسول الله ادو حق الطريق دلار حق ادا کوي یا رسول الله حدیث ده اول ته ویلې ولارو کډر مکه نه ایاکم والطرقات لارو کډر مکه نه وي و یا رسول الله لار کې ناس زمون ضرورت چا سمکاری خامخه مجبوری وایي چې ضرورت رااله او کینی کنه مجبوری په بنا باندې نو حق ادا کوي یو اماطه الاذى عن الطريق زررناک شی بدلار نه دري کې اوس چې څنګه غندو وي منګ لارو تر استری کنه دا خزي چې کله ډیران تپی کنه نو دا کور کې دنه دیوال ته نه تپی دی بار طرف دی تپی اګنده شي نه بار طرف تراړی زمیدار چې په پټي کې ګوړو کې کنه نه دینم دا خسو خاشاک او کانی دا د لارې تراړتي ظلم دې مکوي دا د لارې حق خود ځای کې لار برابر کا
دغه شان بنی اسرائیل کې یو خزوا یو سړی و هغه د لارې نه څنګه درې کړه الله دغه د وجنه جنت ته ووت زرناک شي د لارې نه درې زرناک شي د لارې نه درې کوا دویم غض البصر نظر کته ساته زنانه ضرورت د وجنه راوتی پلار کزي دغه شان ډاکټر هسپتال لږی نو تو د بټ بټ ګورم د الله قدرتونه پکې مسئی کوا نظر کته کا حکم فرضی دی خو افسوس په دې باندې قار بدل درشي دا مغرب پسند مولیان نه دا بناسي ټي وي ته دلته وسه خزم ناس نه خلوه چنګ وینګ کوي لکه موږ د دین غټ کار کوي لګیاي استادو د دې چینل د وجنه موږ دنیا ته ډېر دین ورساو خپل ایمان دې تباہ او برباد دسه مجلس لول چې پای کې محارمي گناہ کارونه پکېږي و اذا رايت الذين يخوضون في آيات فاعرض وتوا درزم بنټروي لار سره خدا خزه خو پاسه وګڼه ولې محارم سره کېنی خو بس كل حزب بما لديهم فرحون ارسله په خپل ګناه کې نه دي ډوب دي کنه او خپ کې خوشاله دي خپل ګناه باندې فخر کوي ډاکو چې ډاکو کی بل ډاکو ته پوسو کې څنګه چلو شو بیګا یاره بس وي الله خیر کوي دا الله رحم وي وي دا الله کرم وي دونه معلوم وي دا الله کرم غي ته وي ازمن ملګری مشهور قصه دا کوي مونږ اکثر وي سن کې یو کس وي زوال تا ورتله مې دا سیو کې بینګي وړو کې غوندي و یو شی بل شی خرڅول ما چې ادھر کوئی آتا ہے کوئی سودا بکتا ہے یہاں کیوں نہیں 100-200 کا ہو جاتا ہے روزانہ میں 100-200 بھی کیا ہوتا ہے وہی نہیں ویسے تو اللہ کا کرم ہے یا کبھی کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں لوگوں سے موبائل گرتے ہیں پیسے گرتے ہیں اس میں بھی کچھ نہ کچھ گزارا ہو جاتا ہے ہم اس کو اٹھاتے ہیں اللہ کا کرم ہے وہی چرسی چرسوس کی وہی مزه وکړه وي ډېر خوند دی بس د الله مهرباني دی وي چرته بس خاطو بهم شاته لیکلي وي دا د مور دعا ده دنه وږي غاني بجاني اوري ستاسو مور دعا وې دا چې ته غاني بجاني اوري او ته په کې دا غلط کارونه کی نو لہذا هر سړی په خپل ګناه کې خوشاله بس كل حزب بما لديهم فرحون خپل بيدینۍ لپاره بدلایل وي نه منځ بس که صحیح موي لار نظر رناک شي لري که تکلیف مر سو چاته نظر خطه ساته سلام جواب ورکوا حدیث کې راځي قیامت په علاماتو کې داري چې خلق به سلام صرف هغه چاګي چې څوک پیژني چې نه پیژني هغه به سلام نه کوي مونږ تاسو هم داسي نه د بکار که څوک پیژنو کنه سلام وکړو دا وې د لارې حق دی دریم مقصد دا حمالت الحطب شغل خورا چغلی به کولا دا یو ځی خبر به بل زی توړو دوبل زی دابل حدیث کې راځي لا يدخل الجنه قطات چغل خور انسان جنت ته نشي داخلي دله چغل خور انسان جنت ته نشي داخلي دله چې دوه پچنګرتي او بیا خصوصا زمونږ د پښتنو خزي چې د پلار د کور نه راشي کنه نو حالت هم سم بس کیسټ ډکړې چې د راشي بس شروع بشي او چې د خاوند د کور نه پلار کلاړ شي کنه دي جن بل کیسټ ډکړې بس دا بل دا قصې به کوي غون خاندانونه په چنګ باندې وارتي کما زنانم چې د خاوند د کور خبره پلار کوړي د پلار د عدل تراوړي دغه زنانه جنت ته نشي داخله ده قطات ده دا چغل خور ده چغلی مغلی به چانه کوي تاویلی ماویلی په یو بل په سوړل راوړل منه کوي کدا کوي نو جنت ته نشي داخله ده دا خصلت د ام جمیل فی جیدها دای پاخست سټکی پاخست سټدای کی حبل رسای او پړې وای بم مسد پټو د کجور یاد جهنم دا اوس باندې د سیمان او د شخانو نه وای یاد اخرت سزا او اوس دنیا کې د څه وشو ابو لهب تباش او خدای تباش مال تباش ول تباش عقیده سمنا مسله توحید نو من الاخلاص پکې نو الله یا ابو لهب ته چې څنګه مسله کړي وا نو قل اس نور امت تم دا مسله وکړي هوا دغه چې تاسو ته پوس کوي دغه چې تاسو ته پوس کوي یا ضمیر شان دار چې الله موجود ذات احد یو متصف صفات د کمال یو ذات دی خلق ته دا مسله بیان کا اهلی کتاب ته موای چې قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الله نعبد الا الله راشي کتابیانو یو خبره اتفاق کو چې هغه د توحید خبره ده د الله د یووالي
یهود خوئی نصواراوی یهودیان سے نصواراوی نصرانیان سے وقالو کونو هودا او نصارا اغیداوی اللہ وی زسویم قولو آمنا باللہ تاسو ټولو وی چې من آمنا ایمان راوړې په الله ټول د لا اله الا الله اقرار وکي قل دا مسله بیان کدا خلق ته موایا قل آمنت بالله ثم استقم بیا کلک شغلا کلک شپدی باندې د دې د پاره می دنیا والا او ته لګلې چې قل وایا دا خبره کا وایا قم پاسګه په دې مسله صفه انذر دا خلقم ويروا دې مسلې لپاره مې ته د آسماني کتابونه راولېګل تخلیق د انس د جن من د دې مسلې لپاره وکړو کلم چې د الله والا موجود نه په مقدس مکا کائنات په دړې وړې کومه ګورا دا مسله واوروي نور ته ورسوي خپل په اقرار وکي الله احد الله الصمد الله دې بنیاز علم کامل قدرت کامل اغزاد چې ټول خلق هغه ته دي محتاج هغه دې پورا کون کې د حاجات صمد معنا پورا کون کې د حاجات تاسو ټول په ټول الله ته وي محتاج انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الله دې بحاجتا استایل شوی دی نو غواړي داغین خپل حاجتونه لم يلد ولم يولد داس کامل قدرت ولا ذات چې نه بچیش دونه پلار یا نه د بچو مشورې ته ضرورت لري نه د پلار نه د چانه پیدا نه ته څوک پیدا اولم تکل له صاحب بیبی نشتا اے بندا ته توحید اقرار وکا تعالی جنتونه تیار کړی دي نعمتونه تیار کړی دي خلق ګټوټه چاله کوي پلار او بچولا الله وې زمانه پلار ستنه می بچشته طالب دغه جنتونه درکوم تم واحد شاه زما په دین باندې قربان شه مال جان ارس زما دین تراواړه طالب ز جنتونه درکم نعمتونه بدرکم خوشاله بدکم لم يلد ولم يولد زمانه پلار سونه بچي غول ګټوټه نکوم ولم تكن له صاحبا او بیبی می هم نشته ګورا بیبی نه هم مجبور نه قیامت په علاماتو کې داري چې خلق به خپل خزنه مجبورې د خزه تابعداري به شروع کی واطاع الرجل امراته وعاق امه وادنى صديقه واقصى اباه لار مور به ځان نه جدا کی خپل خزه به ځان ترانیز دي کی چې هغه ته سوي دا به منی دا به خزه تابعداري بس خزنه به یری ګنا الله وی زما بیبی نشتا نبی بیانو سم مشورې ته زما ضرورت نشتا چې سکوب نو کن فیکون ذاتین ولم یکن له کفوا احد اذا الله په مثل کف همسر احد اسو کن نشتا